نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. محترم حاضرینو، دا اللہ رب العزت دے احسانونا یو لوی احسان و مہربانی دادا چې د مخلوق د رشد و هدایت لپاره انبیاء علیهم السلام را لېږل او بیا هغه انبیاء علیهم السلام نے وحی را لېږله، کتابونه را لېږل. د دې د وجې نه چې انبیاء علیهم السلام انسانانو په هغوی مرګ راته تر څو چې هغوی ژوندي وو نو هغوی خلکو ته لار ښودلی شوه، هدایت یې کولی شو. خو کله چې هغوی وفات شو نو بیا د هغې نه بعد خو هغوی رشد و هدایت نشه کولی. نو هغه کتابونه چې الله به راولېږل نو خلکو به د هغې نه لار مونده، په هغې باندې به هغه لارې کتې چې په هغې باندې به الله رضا کېده او الله به خوشحالېده. د کله نه چې الله دا دنیا آبادوله نو الله حضرت آدم علیہ السلام پیدا کا او د هغه مقابل شیطان و. آدم علیہ السلام د دې لپاره چې هغه د الله عبادت وکړي، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. او په عبادت کې خوند او مزه الله راځي چې کله د دې مقابلي او په هر یو شي کې دا مزه او خوند الله راځي چې د هغې مقابلي که ګل شو کې او په هغې کې ازلي نو سړی هغه ګل له ډېر په مزه مزه او په خوند خوند باندې لاس وړي، د ازغو نه ځان بچ کوي نو هغه شکر وکړي، هغه چې لاس په دمه دمه نږدې کړي نو هغې کې او خوند او مزه وي. که ازلي نه وی نو بس سړي به یو چپه چلوله او ګلونه به یې راشکول، د هغې به بیا هغه مزه او خوند نه و. د ښکار غوښه وایي خوږه وي، نو د ښکار غوښه او عامه غوښه د چرګ هغه یو شی، خو د ښکار هغه غوښې پسې سړی کړاو کوي، تکلیف کوي، نو هغه مزه ورکوي او هغه خوند ورکوي، ځکه په هغې باندې کړاو او تکلیف وي. سړی ځان له مال وګټي، پیسې وګټي، دولت وګټي، نو د هغه پیسو یو خوند وي، یو مزه وي او سړی ډېر په خوند او په مزه باندې لګوي. خو که داسې پیسې چې سړي ته د پلار نیکه نه پاتې شوي لاغي بیا هغه مزه او هغه خوند نه وي ځکه هغه ورته مفتې پاتې شوي تکلیف او کړاو پرې نه وي.
دغه سه الله چې آدم علیہ السلام پیدا کړ انسانان پیدا کړل او بدای باندې د عبادت ذمہ دارای کی خود شیطان ولا مقابلم پیدا کړ شیطان وی لا خدن لهم صراطک المستقیم زبستا پنی غلار کی دیتا کینما زبدای دین تا نپریدم عبادت تبه نپریدم قرآن تبه نپریدم ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین مخین برازما شان برازما یو قابل خوان برازما خدای برانا تابدار نمو میں نو خپل کار شروع کا انسانان خپل کار چې هغه عبادت ہو دا اللہ رضا دا اللہ خوشالولو آخری پیغمبرانو اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راولی گا اغم خلقو تا آغا لارا خود دلاکمہ چی اللہ انبیاء اللہ ورکڑی وا او اللہ والا قرآن ورک او قرآن پا ذریعہ باندے دا معاشری اصلاح اکڑا پا دے ملکی قرآن وہ صرف قرآن کریم با دور راغستیش چناوی بے راوستان واغیل بے پلاس کی ورک پا کسا کی وچدا بختورشی یا قرآنو خدا غسر دور مینوا چراغی نا بے خپولی کسوڑا تاوکڑی وا او دا کسوڑی پسار کی بے گلونے لگولی ہو قرآن بے راواغ سگا بے خپل کا بداور سرمینہ وا نہ پختون نہ قرآن قدر کو نہ ملا کو نہ پیر کو نہ خان کو ہی چاہ سکا دا قرآن قدر نو دا اللہ احسانو دا اللہ مہربانی وا خصوصاً زمان پا دے کلی پنپیر باندے چا اللہ دے کی اوکس پیدا کا او دا خدای کتاب را واغستا او دا کلی وارا دا کلی مشران غب را جمع کول او قرآن کریم بے وطا خود پا دے کی دانا چی صرف وارا بے ازدکی علوی بے نزدکی بوداگان خلق راغلیو او دا نبی علیہ السلام مرگری شوی او دا غی اخیر اللہ خستک اللہ والا جنتون ورکل او بشارتون پا دنیا کی ورطا جنت ملاو شو زوانان راغلیو غلامان راغلیو نو زمان بکلیوم دا اللہ احسان او دا اللہ مہربانی دا چنن پہار جماعت کے پہار کور کے پہار زائے کے دا قرآن کریم دا درسون شروع دی پدی جماعت کے ولی اللہ دے اوبخی او داغم شران چھ داغم بچو دا جماعت جوڑ کر او پدی جماعت کے دا قرآن کریم درس شروع شا دا ولی اللہ رونو جماعت جوڑ کر دا درس وکی شروع شا نن بدی جماعت کے دا ولی اللہ رونا دا غی بچی او دا غی مرگری خواہشا غی راضی او دا خدای کتاب ہوئی او دا خدای کتاب زدکی دا اللہ احسان دے چپ ما تا گوڑا جب باندے دا اللہ کتاب بندوئی دا خون ورکی اللہ لا یو حدیث کے راضی یو سڑے وغب آسمان دی خپل خوراک تڑلے و پا سفر روانو یو زائی کی داغن آغا اس اتختی دا سورلی تی اتختی دا باغی داغن اڑائی وا داغو بوی خوش کا سہرا دا آغا سڑے حیران دے چیزبا خورم سا سکم بس خو بدی سہرا کی خوزو آتے ام نشم خودی دائی با مرشم دولی او سورے حکوت او داغی دلان دلار او سملاس چه پنور مرما نو بسوری با مرشما زاک زدیر منداو ما زدیر تیز زما
خو دې سهران وته نشم او د خوراک سشته نه د سترګې ورلې وده شو او چې راپاسېد د دغه سورلي د په خوا کې ولاړه وه د زر د هغې واګې ونیولې پړی ونیوه اول یې اوبه وڅښلې او بیا یې د هغه خوراک نه څه وخوړل او بیا دعا کوي د الله شکریه ادا کوي نو هغه دعا کې وایي اللهم انت عبدي وانا ربک د ډېرې خوشحاله نه هغه لاس اوچت کړي دي او د الله شکریه ادا کوي دعا کوي نو هغه وایي اللهم انت عبدي وانا ربک الله ته زما بنده او زه ستا رب ما تا سره ډېر احسانونه وکړه اوس د ده خو دا مطلب نه دی د ده مطلب دا دی چې الله ته زما رب یې زه دې باندې تا ما سره احسان وکړه خو د هغه ډېرې خوشحالۍ نه د ده نه الفاظ ګډوډ شوي دي نو دی وایي اللهم انت عبدي وانا ربک الله ته زما بنده او زه ستا رب ما تا سره ډېرې ښېګڼې وکړې الله د هغه په هغه دعا خوشحالېده ځکه الله ته پته وه چې د ده په زړه کې یو شان دي خو د خوشحالۍ نه د نه الفاظ روان شوي دي کله کله یو سړی په مشر عمر کې په زوړ عمر کې الله ته راوګرځي الله په هغه مهرباني وکړي د الله قرآن ته د الله کتاب ته کښېني نو دا یو لوی احسان او یو لوی مهرباني ده چې په سپینه ږیره باندې سړی قرآن کریم په ترجمه ختم کړي دا یو لوی کرم او یو لوی مهرباني ده نن په دی باندې د الله یو لوی احسان او یو لوی مهرباني ده قرآن چې شروع کوي نو الله په یو څو الفاظو باندې شروع کوي اول کې وایي الحمدلله رب العالمین حمدنا الله الذي څنګه دا الله مناسب سره الله سره مناسب دي رب العالمین چې پالونکی د مخلوق دی نو چې ختمه یې نوم په رب ختم کی قل اعوذ برب الناس و پیغمبره پناه غواړم په رب د خلکو ګوره اول کې رب ذکر کا رب العالمین او آخر کې رب ذکر کا رب الناس اشاره دیتا ده چې رب زیما رزق زور کوما سپی لور کوما خنزیر لور کوما کافر لور کوما هندو لور کوما مسلمانانو تعالی به رزق نه در کوم تعالی هم زه رزق در کوم نو زما تابعداري وکړه کنه او اول کې ویلیو الحمدلله نو آخر کې وی الہ الناس شروع با اللہ و اختتام با الہ الہ آغا ذات توئی چی آغا حاجتون پورا کئی ڈاکٹر و حکیم دوائی ورکئی خو مریض جوڑو لینشی جوڑو لو والا اللہ دے دیو جی ابراہیم علیہ السلام وہ یشفین اگر آل شفا را کئی او شروع کرے پا مالک مالکی یوم الدین ختمی کا پا مالک الناس اشارہ دیتا چھے مالک واقدار زیما نو دا اللہ دری نمونے ذکر کر اول کیوں ما واخر کیوں ما یو رب ادویم مالک او درم الہ زکا انسانم دا دری کارو نہیں یو دا چھ دے رزق تا محتاج دے نو رزق در کولو والا دے اللہ دویم دا چھ دے مشر تا محتاج دے
نو مالک او واقدار دی الله. ادریم دا چې دی وای زما کارونه سرته ورسی، نو الہ دی الله، کارونه دا الله سرته رسی. نو بیا ستاسو ته احتیاجی ده. ځکه عبدالرحمن بابا وای چې الله در سره مل وي رحمانه، بیا ستاسو ضرورت دی، بیا خو ضرورت هم پاتې نشه چې رب دی هغه دی، الہ دی هغه دی، مالک دی هغه دی، نو هغه رضا که چې هر څه الله سم کي کنه. زمونږ کارونه روان ځکه چې موږ الله نه رضا کوو. زمونږ غم د الله دپاره نه، خادي د الله دپاره نه، تعلق او رشته داري د الله دپاره نه، نو ځکه څه سمیږي نه. چا چې د الله دپاره غم خادي وکړل، چا د الله دپاره رشته داري وپالله، چا د الله دپاره کارونه وکړل، نو د هغه هر څه سمي. خلک اریاني چې دا د کوم ځای نه او دا چرته نه، او الله یې برابروي. والله ځکه الله رضا کوي، نو الله بیا دې رضا کوي. الله وایي که ما ته یو لیش نږدې کېږي، زه درته دوه لیشتې نږدې کېږم. که ما ته یو سنګل نږدې کېږي، زه درته دوه سنګلې نږدې کېږم. نو چې الله ته څومره نږدې کېږي، دومره به د الله هر څه سموي. حدیث کې راځي د چربان په ټیم کې الله اسمانونو ته راشي د الله د شان مناسب، نو الله وایي هل من مستغفر فاغفروه، هل من مسترزق فارزقه. څوک بخښنه غوښتونکی شته د خپلو ګناهونو چې زه ورته ګناهونه معاف کړمه. څوک رزق غوښتونکی شته چې زه ورله رزق ورکړمه. نو چې څوک ورته ولاړي او ورته نه غواړي، نو الله ورله ورکوي. نو او چې څوک ته نه غواړي، د هغه ورته ضرورت نشته، نو د الله هم نشته. نو دا درې نومونه د الله په دې اخیری صورت کې ذکر کړ: رب، مالک او الہ. او د انسان مقابل ذکر کړ چې کله ته د رب سره تړلې، د مالک سره تړلې، د الہ سره تړلې، نو ستا مقابل کې دوا قسمه مخلوق دی. یو شیطانان د پیریانو نه، او دویم شیطانان د انسانانو نه. د دې دواړو نه باندې زه خلاصوم. نو کله چې الله باندې د اعتماد راغی، الله سره د ځان نږدې کړ. که د بانیانو شیطانی او که د پیریانو چې هغه تا ته نقصان رسوي، هغه په خپله پکې راګیري، ته ورته بېغمه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا اخیری درې صورتونه سهار او ماښام وي، په لاسو به یې شوف که په ټول بدن به یې راح که لاس. ځکه انسان د شرونو نه بچي. دا درې صفتونه د الله ذکر کړل او دوه نقصانونو والے ذکر کړل. اشاره دا ده چې الله غالب دی په دې نقصاناتو. تا ته نقصان رسوي شیطان، کاغه د بنیان نه یو کاغه د پیریان نه. نو خلک چې په کلي کې ومه سړي چا سره جنګ شي، نو ضرور سره ملګرتیا کوي. د ضرور کور ته ځي، د ضرور ډېرې ته ځي. یاره وایي ده کره به بچ شمه، د ده ډېره کې به بچ شمه. نو الله نه ضرور څوک دی. نو چې ځان بچ کې، نو الله ته ځان نږدې که که نه. ځکه وایي قل اعوذ برب الناس، وا پیغمبر اپنا غواړم په رب د خلکو، ملک الناس، واقدار د خلکو، الہ الناس، حاجت روا د خلکو. پناه غواړم د څه نه؟ من شر الوسواس الخناس، د شر د وسوسې اچونکي پټنا. خناس هغې ته وایي چې هغه پټ راځي او روانې کوي. همیشه زیات روانې هغه څوک کوي چې هغه ستا پټ دشمني. ښکاره دشمن نه خو سړی ځان ساتي،
خو چې په زړه کې د دشمني یا په خولې درته ها کوي د هغه ډېر نقصان سړي ته رسوي. سړی پې ګمان کوي د ملګري د خپل د رشته دار هغه تعالی خپې وایي. نو دې وجې خناس ذکر کو من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې اچونکي پټنا چا بیا بیا راځي او وسوسې اچوي. الذي يوسوس في صدور الناس هغه چې وسوسې اچوي په سینو د خلکو کې ځکه دی پټ راځي او وسوسې اچوي. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې په لاره ته نو شیطان به لاره بدلوله مخې له به وله نه راته. او یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم شیطان وسوسه اچوله راته وی ما ونیوه او ما یې چې تړمې او سهار به تاسو به کوڅو کې لوبې وکړئ. خو ما ته سلیمان علیه السلام دعا یاد شوه نو پرې مې خوده. نو د حضرت عمر نه تښتېده او نبي علیه السلام ته وسوسه اچوله دا ولې؟ اصل کې پهلوان دوه قسم وي. یو هغه زوروري هغه پهلواني چې هغه سړی ونیوي نو بیا پې د پاسه ناست وي او د مرۍ نه خپي کړی یا پرېږدي یې نه. دویم هغه پهلواني چې هغه سړی راوپرځوي او بیا پاسي او پتون له ډب ورکړي وایي زه بیا راشه چې بانه دې نه چې لاس مې روان راغلی و. دا دویم پهلوان دا لوی پهلواني. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پهلوانو خو شیطان ته پته وه که ګوتو لی رالمه نو بیا ترنه ژوندی نه خلاصېږم. نبي علیه السلام هغه لوی پهلوانو نو شیطان په دې پوه چې که دی مې ونیوي نو بیا به مې پرېږدي چې زه بیا راشه ته څه کولی شي. الله دې موږ د شیطانانو نه وساتي. الذي يوسوس في صدور الناس هغه چې وسوسې اچوي په سینو د خلکو کې من الجنة والناس که هغه د پیریانو نه یو که د بنیانو نه. دې نه دا معلومیږي چې شیطانان دوه قسمه دي. یو شیطانان دي د پیریانو چې د اوره پیدا دي او دویم شیطانان دي د انسانانو چای روانې کوي فساد کوي. زمونږ دې کلي کې پخوا یحیی کاکا نوم یې و ترکاڼانو کې و ډېر داسې حاضر جواب و. چونکې یو کس زمونږ د کلي و بهر چا سره ټوکې کولې یحیی بابا راته نو هغه پورې ټوکې شروع کړې. یحیی بابا نه یوه کړه نه بله کړه چې په ټوټي لاس کېښوده کوږ ودرېده هغه داسې کوږ ودرېده. وی پرون راتلم سړک کې کوز شومه پنجبیر ته راتلمه وی شیطان منډې والې د پنجبیر نه تښتېده. وی ما ورته وی چې و شیطانه څه کې؟ وی پنجبیر ته راتلمه ما چې خلک به ګمراه کړمه خو زما ضرورت نشته. ما چې ولې وی هلته فلانې شته که نه هغه د رواني له پوره دی نو زما ضرورت نشته نو ځکه واپس ځمه. هغه نوم یې واخیسته نو هغې داسې ملامته غوندې که کله کله د بنیانو شیطاني او غم روانې کوي یو تلمسوي او بل تلمسوي او د فساد سوچ یې او د خیر سوچ یې نه یې. په ځای د دې چې ته د فساد سوچ کې د رواني کې نو د خیر سوچ وکړه که چاته خیر ورسو فایده ورسو. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس که د پیریانو نه یو که د بنیانو نه. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ګوره سوره فاتحه درې حصې ده. چا نه چې څه غواړي اول به د هغه صفت کې چې ته ښه سړی او ته سخي نو د الله نه په دې کې غوښتنه ده
نو اول دا اللہ صفت کئی نیت دیو تڑے نو دا اللہ صفتو کا الحمدللہ دا اللہ مناسب صفتو دی اللہ لا رب العالمین اللہ چپالن کے مخلوقات الرحمن الرحیم آپ میرا بانے والا دے او خاص میرا بانے والا دے مالک یوم الدین واجدار دے دروازد فیصلی یوم الدین ورتزکوئی دین وی بدلی تا او بدی رس کے وخلقو لا اللہ بدلا ورگئی داغ دا عمل چدا اللہ صفتون دی اکڑا اس وقت عجز کا ایاک نعبد و ایاک نستعین یواز استا امداد کا عبادت کو دبل چان کو یواز استا نا امداد غاڑو دبل چان غاڑو چزان دے و تعجز کا اس تے قیمتی شے غاڑا او قیمتی شے دے صراط مستقیم اہدنا صراط المستقیم کلک کا منگا پر نیغا لار باندی نو نیغا لار دا تابداری دا پیغمبر نیغا لار دا قرآن نیغا لار دا اللہ عبادت نو مسکی داوی اللہ ما پا قرآن کلک کا اب یا قرآن نو آئے نو تا اللہ تا دروغ آئے لاس پا نامو لارے و اللہ تا دروغ آئے صراط والذین انعمت علیہم پلارا داغا کسانو چتا انعام کردے پاگئی باندی دا انبیاءو دا صدیقینو دا شہداء پلارا میں اللہ کلکا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین چندی آغا چه غضب شوے دے پاگئی سمتا زکا پا یہودو کو اللہ نعمت کرے ہو خو بیا پہ اللہ غضب کو نو اسنه چې هغه وایي زمونږ په لار راځه نه په دی الله غضب کړی دی چې نه دی هغه چې غضب شوی دی په هغه ولا الضالین او نه دی هغه چې هغه دی حیران و پریشان الله موږ د هغوی په لارو باندې مه بیایا چې حیران و پریشان دي یاره چا پسې لاړ شو یاره د چا ومنو یاره یو ملا نه د کوم یو ملا ومنو نه نه کلا قدرے گا دا اللہ دا کتاب پا تابدار آئے او دا اللہ کتاب لوخ ورکا گناہگار من ٹولیو صرف انبیاء گناہگار نو خوچے دا اللہ کتاب تکینے نو اللہ میں ربانائی کئی گناہونا معاف کئی پنے کو بدلئی او جنت بیاور کئی دا اللہ احسانو نن پدے مشر عمر کے ممپاد دا قرآن کریم ختمو کا زمرود دا قرآن کریم ختمو کا ظاہر خان دا قرآن کریم ختمو کا نو دا زمان پا کلی دا اللہ اولوی کرم و مہربانی دا زمان دعا دا چھ اللہ دے پا دی کورونو کے دیر خیرون و برکتون واچائی او اللہ دے ہمیشہ دا قرآن و سنت تابدارو کردئی دعاو کئی نبی اللہ کا اولاد چھ سورہ دے اللہ دے پٹولو بعد اخبر مہربانہ راولی گی دا صالح خان زیئے او دا غی چھ سورہ خاندان دے اللہ دے بخبر رحمتون راولی گی او اللہ دے دا وفات شو قبرون منور کی اللہ دے قبرون رنا کی اللہ دے مخیطہ رنا گانی کی او اللہ دے اغا جان خیستہ کی دا جماعت چھ جوڑ کردے دے اللہ دا غی دا ٹولو دا پارا صدقہ جاریہ او گردئی اللہ دے پدیو کورونو کی ملی و محبتونا نورم زیاد کی اللہ دے زمانہ تر مرگا دا قرآن و سنت خدمت والی سورہ بیماران دی اللہ دے شفاء کاملہ ور کی دا چاسا و آئی جو ضرورتون دی اللہ دے پخبل فضل و احسان باندی پورا کی اللہ دے منگا مخلوق تن محتاج گئی اللہ دے زمانگا ضروریات پخبل فضل و احسان باندی سر تورسی او اللہ دے زمان دا کل دے شرون و دا فسادون نو ساتی اللہ دے ہمیشہ خوشحالہ راولی سورہ مسلمانان رونا خویندے مشران کشران چگہ وفات شوی دی اللہ دا غی قبر منور کی دین ازدو رازو کے چھ سورہ مسلمانان رونا خویندے وفات شوی دی اللہ دا قبر منور کی او اللہ دی گناہونا معاف کی اللہ دا ازای ہمیشہ دا پارا پا قرآن و سنت باندے آباد لری اللہ دا قرآن
په قرآن او سنت باندې آباد لري او الله دې په دې کې خپل رحمتونه راولېږي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه.